الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبره خو پرونو شوه. تاسو ته علم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 12 ربیع الاول سن 11 هجری ساخ ټیم کې چې د ګل ورځ وه وفات شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شورو په شپه باندې دفن شوی دی. د ګل ورځ هم پکې تېره شوه، د 9 ورځ هم پکې تېره شوه، بیا د شورو په شپه باندې ماسوتن نه بعد. دلته دوه مسلې ډېرې زیاتې اهمې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې 3 کارونه دي چې په هغې باندې تاسو جلدي کوئ. یو کار چې کله مونځ ټیم شي نو بیا هغې کې تاخیر مه کوئ. تاخیر نه مطلب مونږ د خپل وخت نه رستو کول دي، وخت نه مه رستو کوئ. د وخت دپاره خو اولم دی، آخرم دی او منځم دی، خو مطلب د وخت نه رستو کول نه دي پکار. دویم دا چې الایم اذا وجدت لها کفوا، هغه ناواده کړی هلک او ناواده کړي جینۍ چې د هغې دپاره تا کف پیدا کړ، مناسبه رشته وله پیدا شو، د رشتې دپاره مناسب ځای پیدا شو، نو بیا په دې کې تاخیر مه کوه، ځکه چې دی نه بیا مسایل را پیدا کېږي او دا تاخیر درست نه دی. دریم دا چې کله مړی وشي نو د ده پرې دفن کې او پرې خښولو کې تاخیر مه کوئ. که دی نیکي او صالحي نو دی کوشش وکړئ چې دی زر خپلې خوشحالۍ له ورسي. قبر خو د جنت د باغچو نه باغچه ده، او که دی بدي نو بیا دا یو مرداره ده، لرې کوئ، د خپل اوږو نه به زر لرې کوئ. نبي علیه الصلاۃ والسلام یو جنازه ولیده، نو وی فرمایل چې مستریح او مستراح، مستریح او مستراح، یا خو دی دمه شو یا ته خلک دمه شو، یا دی دمه شو یا ته خلک دمه شو. که دا سړی ښه سړی و نو به دی دمه شو، ځکه چې د ده ازمایشونه، د ده فتنې، د ده دردونه، د ده غمونه، د ده مصیبتونه، د ده خفګانونه، د ده نش نیمګړې، دا ټوله د ژوند د حده پورې وه. بعد چې دا ژوند ختم شو، مرګ راغی، بعد د دغه نش نیمګړې دردونه غمونه ختم شو. د مؤمن دپاره مرګ چې دی دا د غمونو نه او د دردونو نه د ازادۍ یو پیغام دی. مستریح، بس په دمه شو، دمه شو، او مستراح، یا ته خلک دمه شو. که دا بد سړی و نو خلکو له به تکلیف ورکو، څوک به یې ازارول، چا سره به ظلم کو، چا سره به زیاتې کو، چا نه به مال اخیسته، د چا به عزت خرابو، د چا به اینه تویوله، چا له به دوکه ورکوله، چا غیبت به کو، د چا چغلي به کوله، د چا ته به کندې کنلې، ظلم به کو. نو مستریح مستراح، خلک ته دمه شو. اوس دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات نیک به بل څوک وي، زیات صالح به بل څوک وي چې خپل خوشحالولو لاړ شي. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دفن کې 2 ورځې تاخیر کوي، 2 ورځې تاخیر کوي. د ټولو نه ډېره زیاته اهمه خبره هغه ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد صحابه کرام پای کې مشوره کوي. دا یو بل علمی سوال دی، پکار دی دا تاسو د خلکو د یو بل نه بیا کوئ، دې دپاره نه چې پړ وړ پې وکړئ، چا ته پې ځان غټ سړی ښکاره کړي یا غټ عالم پې ځان ته ښکاره کړي. خو دا سوال زه غواړم چې دا د هر مسلمان غوږ ته ورسي چې دا مشوره خو ډېر زیات اهم کار دی. الله تعالی په دې قرآن کې د مشورې ذکر کړی، یو مکمل یو صورت یې راوړی په دې نوم باندې، صورت الشورى. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی حکم کوي د صحابو سره مشوره کوه، وشاورهم فی الامر. بیا د مسلمانانو غټه نښه دا بیانوي، و امرهم شورا بینهم، د مسلمانانو غټ غټ کارونه په مشوره کېږي.
او د مشورې په اړه کې ډېر زیات اهم بحثونه دي پر احادیثو کې. مشورې داسې مثال دی لکه سړی یو عالم وی المرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين. ور یو سړی د خبرې مثال داسې دی لکه شیشه مخې ته ونیسي نو صرف مخ به پکې ښکاري. هو يرى قفاه بجمع مرآتين چې یو شیشه دلته ونیسي او یو دلته ونیسي نو بیا به کې سټم ویني سټم بکی نه په دکان کې جنازه نو سټ د تخکاری دغه شاتم شیشه لګېدلې. نو دا دوه کسانو رائے دا ډېر زیات اهم وي. نو چې کومه اهمه مشوره نو هغه پکار د چې هغه سړی پای کې د نور مسلمانانو سره مشوره ده د قران طریقه ده. نو دا سوال پکار ده چې هر مسلمان د بل مسلمان نو کې هر مسلمان ته دې جواب معلومي چې دا مشوره ډېر زیات اهمه ده. د نبی رسول الله په زمانه کې هم مشورې شوې دي. خدا سوال سره وکړي د نبی رسول الله والسلام د وفات نه بعد د نبی رسول الله والسلام د وفات نه بعد د ټولو نه زیات اولنه غټه مشوره په کومه خبره کې شوې ده. دا یو سوال د دې جواب دار چې هغه د خلافت په مسله کې شوې ده چې هغه د مسلمانانو امیر بسو کې د مسلمانانو حکمران بسو کې حکومت به وسوک کوي. اوس به حکومت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوس به خلیفہ سوکی. نو اولنه مشوره په دې کې چې مسلمانانو راجمه شي چې خپل خلیفہ مقرر کړي. د خلیفہ نه بغیر ژوند تیرول دا جهالت ژوند دی. چا چې خلیفہ نه د چا چې امیر نه دا ژوند د جهالت ژوند دی. او د امیر نه مراد داسې امیر دی لکه د حضرت ابوبکر صدیق څنګه امیر شو. هغه بلاس کې اختیارات دي چې هغه ته امیر العام ما وایي. هغه ته اختیارات عمومي اختیارات ورته حاصلي عمومي اختیارات د خلکو او اختیارات یوازې دې ته نه وایي چې سړي له سزا ورکولی شي. دا چې یوازې ما سزا خو به هر سړی بل به سوک سپېړه ورکړي. دا خو اختیار نه وایي. اختیار دې ته وایي چې امن راوستی شي. اختیار دې ته وایي چې حدود نافذ کولی شي. اختیار دې ته وایي چې داغه په وینا باندې خلک کینی پاسي هغه د مسلمانانو د سرحدونو حفاظت کولی شي. هغه د مسلمانانو تعلیم او تربیت کولی شي. د مسلمانانو نگرانی کولی شي. مسلمانان یو لوړ نسب العین او یو لوړ مقصد د پاره تیارول شي. داغي تعلیم او داغي تربیت د قران او سنت مطابق کی احکام د شریعت پکې نافذ کی. دې ته بیا دا مشري دې کې بیا مشوره دا ډېر زیات اهمه. دلته صحابه کرام ابتدا کې مشوره کوله او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او الته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پیغام کی دلا ال تګوري سقیفه بنی ساعده د بنو ساعده او سفر یا چوپال نن سبا کې تاسو شو عمره لاړ شي الله دې موږ ټول بوزي. نو دا چې د حرم مدنی چې دی د مسجد نبوي چې دی د دې پرې قبله پرې طرف باندې پرې برنده کې راځي سیده او د اخري ګډ طرف ته چې بالکل دا شمال او مغرب طرف ته چې کومه دروازه ده شمال مغرب ته بالکل دا سیده ده بیا د ګډ طرف ته چې کومه دروازه ده په دې دروازه دا چې لږ مخ کې وځه لږ مخ کې وځه او شو قدم مخ کې لاشي کولاو میدان دی او دا غنه لږ دی خو اگست طرف ته راشي دا ته یو باغچه غونټه کې ده ونی دی بوټي دی الته دا شي انګړ ته نه دی دیوال ته نه تاو دی دا سقیفه بنی ساعده ده دا د بنو ساعده او سفر دی دلته انصار راغون شوی او سو د خضرج انصار صحابه کرام او قریب دار چې هغه د خپل خلیفہ اعلان او مهاجرین خبر نه دي. پدې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناس دي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دراله ورا پاسا راځي چې یو اهم کار لا څه خبره ده اهم کار خدای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دفن او د تجهیز او تکفین دا معاملې ډیره اهمه ده. هغه ورته خلک راجمع شوي دي اوس د خلیفہ اعلان وکړي اوس بالته اعلان وشي چې فلان کې خلیفہ شو زموږ مشوره به کې شامل نه اوس خبره د مشورې ده چې زموږ د مسلمانانو زموږ د مهاجرینو مشوره به کې شامل نه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نږدې قریبي رشتہ دار دي د خلک د قریش سرداران دي د قریش خلک دي د دوی مشوره به کې شامل نه نو دا به څنګه امیری بیا راځي چې دال تزو نو دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله عنہ په منډه تلاړ چل تلاړ الته حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ په صادر کې ځان پټ کړل ناس دي نورم انصار صحابه کرام ناس دي دی چې ورله دی له پلار سره کسانه ورله ویره ک تاسو ول الله نشه نو خره دی نه مونږ ته زو مونږ ته زو خبره وکول دا شي چللې دا میټینګ دا مشوره چا راغوښته دا څه خبره کول غواړي الته دی ورله البحث شروع شو
چې بحث شروع شو بحث کې ډېرې اوږدې خبرې راغلې خو د هغې خلاصه تاسو ته پیش کوم اولنۍ خبره پکې دا راغله چې انصار وی چې امیر به زمونږ نه مونږ د امارت حقدار یو ځکه مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام له ځای ورکړی دی مونږ نبي علیه الصلاة والسلام مرسته کړې ده مدد هم کړی دی او ستاسو دا مهاجرین چې ستاسو خو پلاران او وروڼه او عزیزان او ترونه تربوران مونږ وجلي دي په اسلام باندې خو مونږ جګړه کړې ده او حقیقت دا ده خبره رښتیا کوله مونږ وجلي دي او مونږ د هغې دپاره د مونږ خلک چې دي نو هغه خو مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام مرسته او مدد کړی دی لہذا امارت زمونږ حق دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به خبرې کولې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به خاموش حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې دا خبره خو ستاسو ټیک ده دا خبره خو ستاسو ټیک ده تاسو جنګونه کړي دي تاسو جهادونه کړي دي تاسو نبی علیه الصلاة والسلام له ځای ورکړی دی تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام مرسته او ملګرتیا کړې ده دې کې خو شک نشته دا فضیلت خو ستاسو مونږ منو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې ده چې الائمة من قریش امامان او مشران او خلفا چې دي دا به د قریشو نه وي تاسو قریشیان نه یې قریشیان خو مونږ یو بیا دا خبره وکړه چې تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام مرسته کړې ده که نه او د نبی نو د نبی علیه الصلاة والسلام د جانشینانو مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام رشته داران یو که نه چې د نبی علیه السلام مرسته هم کوله نو بیا به زمونږ هم مرسته هم کوئ نو خبره دې له ورو راتله بیا پکې خبره دې له راغله چې یو کس پکې د هغه ځای نه مشوره پیش کړه چې داسې چل به وکړو چې یو امیر به ستاسو نه شي او یو امیر به زمونږ نه شي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې په یو تیکي کې دوه چاقوان ځایږي په یو کاټۍ کې دوه تورې ځایږي وی یاره چې دا نشي کېدی نو بیا به داسې چل وکړو چې یو ځل به امیرانو انتخاب به مونږ کوو انصار وی د امیر انتخاب به مونږ کوو مونږ به ځکه انتخاب کوو چې مونږ به یو ځل ستاسو نه امیر مقررو یو ځل به زمونږ نه امیر مقررو ستاسو نه مقررو هم به په خوښه به مقررو او که زمونږ نه مقررو چې ستاسو هغه نه وي نو بیا به یو ځل چې ستاسو امیر خپل دور تیر کړي نو بیا به زمونږ د طرف نه امیر شي نو بیا به هغه دور تیر کړي نو بیا به ستاسو دور راشي بیا به زمونږ دور راشي یو ځل به ستاسو دور وي بل ځل به زمونږ دور وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا ناقابل عمل صورت دی دا کیږي نه دا ممکن نه ده دا نه ده ممکنه بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو خبره وکړه وی دا راته ووایه چې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الائمة من قریش امامان به د قریشیانو نه په دې لږه خبره کوم بیا دې بلې خبرې له راځم عام طور باندې خلک مونږ باندې دا اعتراض کوي په اسلام یو اعتراض دا دی چې تاسو چې وایه چې اوس پرون مرته په تقریر کې ووی چې نبی علیه الصلاة والسلام په خطبه کې ووی چې لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي عرب په عجم غوره نه دي عجم په عرب غوره نه دي یو قبیله یو خیل په بل خیل غوره نه دی نو بیا د دې الائمة من قریش څه مطلب شو چې امامان به د قریشیانو نه ولې دا قریشیان په دې نوره دنیا ټولو باندې غوره دي خبره اصل کې دا ده چې په دې خبره ځان پوهول غواړي کومه زمانہ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې کومه زمانہ کې صحابه کرام هغه زمانہ کې بنیادی طور باندې په عربو کې په دماغو کې او د عربو په ذهن باندې د قریشو د امامت او د قریشو د سیادت او د قیادت او د قابلیت د مخکنه یو خبره پرته و چې یاره دا خلک قابلان دا خلک ماهرین دي دا خلک د الله تعالی خوښ دي دا د الله تعالی د کور چې دی محافظین دي د دې یو دینی حیثیت دی د دې خلکو همیشه د پاره دا دغه خبره هم درته کوم چې همیشه د پاره دا شوی دا چې قیادت او حکومت او سیاست او ریاست د دې بنیاد همیشه د پاره دین ګرځیدل دي دا زمونږ استاد په دې وطن کې زمونږ په صوبه کې داسې نشته او تاسو د پنجاب ته لګ ورشئ پنجاب ته لګ ورشئ په دې پنجاب کې دنه چې دا څومره خاندانونه دي چې لوی ډلې دي پکې دا ټول مخدومان دي دا قریشیان دي دا پیران دي دا پیر په غاړه دا ډېر لوی پیر دی دا ډېر مریدان دي دا قریشیان خاندان چې په ملتان او په جنوبي پنجاب کې دا څومره سیاسي خلک دی لوی خلک دا ټول ګدی نشینان دي دا ټول د پیرانو بچی دي د پیرانو اولاد دی دا د بزرګانو د اولیاء او د نیکانو صالحانو اولاد دی او په هغه نوم باندې دي دا ټول د سټونه میټونه په دې نوم باندې دا مو وایه چې دا دنیا بدله شوې ده په هر پارټۍ کې چې په هر ډله کې چې خدای بنیاد یو دین نو دا په عربو کې دا یو طریقه و چې هغه وی چې دا قریش چې کوم دي نو د دې یو دینی بنیاد دی د دې دینی په بنیاد باندې د دې په مشرع خلک رايوځي کیږي تاسو د پښتنو مزاج ته وګورئ په یو علاقه کې په کلی کې چې دوه پښتانه ډلې دی یو بل سره مخالف شي
وي زماره طرف نه مشرب بل وي دا یره بیا وي دا چې دلو کې د امیا صاحب نه ده د امیا صاحب دا پکې د سره ده یا د مولوی صاحب دې دا پکې د سره ده د میاګانو یا د مولیانو خاندان چې پکې دا پکې د سره الګ وي په دې بدواله رايو شو یا هغه جرګه کې راولي هغه لکه وځاله کړه د جرګه به ومنو د بل چانه منو خو زره د جرګه به ومنو دا د خلکو یو مزاج دی یو مزاج هغه مزاج په بنیاد باندې نبی له صلوات والسلام خلکو ته دا ویلو چې قریشیانو نه امامان مقرر کړي نو په زیر دې چې د بلې قبيله سړی لکه تاسو ګورئ د ثقيفه بني ساعده کې سیرت کتابونه ګورئ نه پته برته لګي کنه الته اوس او خزرج دي چې قریشیان لا نوتلی نه اوسیان زور لګاو چې زمونږ نه اميري کو خزرجیان زور لګاو چې زمونږ نه اميري چې قریشیان دلال اوس والا په دې باندې پوه شو چې دا خزرجیان را نشه غټي نو راځه هغه په اول ځل باندې د حضرت عمر رضی الله عنه په خبره کې خبره ویره راته چې وې دا ټیک ده اولنې دا خبره اوس والا ومنله ځکه دا اوس قبيله خلک کمو هغه په دې پوهېده چې دا خزرجیان سره د مخ کې خبره هوا یعنی هغه خبره ختم شوې دي رونه شوې دي لیکن د انسان نه انسانیت او بشریت خو د انسان نه زینه کنه هغه ازمایش کو ختمي کې نه کنه یو سره بالکل پاک شي بالکل دا فکر هم درست شي دا هر خبره لیکن دا باوجود هغه د الله تعالی له طرف نه چې په انسان کې ازمایش کیږي دا ازمایش نه خدای وته نشي هغه ازمایش د لپاره خو به څه خبره پاتې کیږي نو هغه د ازمایش د لپاره به خبره پاتې و نو دې اوسیانو ټول اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبره ومنله دیمه خبره ده چې د مسند احمد ابن حنبل حدیث ده دین علاوه نورم روایتو کې دا حدیثونه شته دا غینه دا معلومیږي چې دا د قریشو د امامت چې ده دا په دې بنیاد نه ده چې قریشین او هغه بهر ځای کې هغه ارسنګ چې نه به اميري او هغه خلیفہ نه پاره کې درې صفاتونه کدا موجود نه ده کې بعد خلافت بده اهلی کدا درې صفاتونه بده کې نه نه بیا اهل نه ده لکه د مسند احمد ابن حنبل حدیث ده د حضرت ابو برزه اسلمي رضی الله تعالی عنہ او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت هم ده پکې چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الائمه من قریش امامان د مسلمانانو مشران د قریشیانو نه وکلا چې درې شرطونه پکې اذا استرحموا رحموا چې کله د دین رحم وغوښته شي نو دی رحم کوي یعنی د دې په لړ کې د رحم جذبې دا ظالمان نه دا به رحم نه واذا عاهدوا وفوا او چې کله دی وعده وکړي نو په وعده پورواله کوي دا څنګه چې په ابتدا کې هو وعده د دې ورځو کې هوتا چې د پته دا د وعدو زمانہ ده دا د وعدو دور دی ارته د جګوري نو وعده دي پر دیوالونو دا وعده لیکلي دي او پر پوسټرونو لیکلي دي او پر کاغذونو خدای دې خیر کړي چې زموږ پر تندو یو نه لیکي ارزه دا وعدو ده ارزه کې چغه ده نو چې وعده کوي نو بیا پوره کوي خلک تاسو په ایمان وایي تاسو د پکې خلک معلوم دي چې وعده کړی او به پوره کړی دي په سلو کې پکې دوه خو دې شي پنځه پکې خو دې شي نو دا اذا عاهدوا وفوا په دې شرط ائمه من قریشی چې کله دی وعده وکړي نو بیا وعده پوره کوي او دریم خبره واذا حكموا عدلوا چې کله فیصله کوي نو فیصله په قران او په سنت باندې کوي چې په قران او سنت باندې فیصله نه کوي او عدل نه کوي نو دا غینه بعد بیا د دې حق نه ده کله درې خبرې پکې وي نو بیا ټیک ده نو بیا رسول نبی علیہ السلام څه فرمایي وی فمن لم يفعل ذلك منهم کدی قریشیان دا کارو نکو که په دې کارونو دریو کارونو کې یو کارم پرې خو دو نو فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين یوازې دا نه چې هغه د امامت لایق نه دی بلکې هغه بیا لعنتی دی او په هغه باندې د الله لعنت دی د الله د ملائکو په لعنت دی او د ټول انسانانو په لعنت دی دې خبره نه بعد ته دې پوه شي چې دا نبی له صلوات والسلام قریشو له خاص پګړې نه ورکړي بلکې دا د حالاتو مطابق خلق په دې راجمع کړی دي چې خلکو کې اختلاف را پیدا نشي خلکو ډلې ډېرې جوړې نشي او دا نظام خراب نشي نظام د خرابېدو نه د بچ کېدو لپاره نبی له صلوات والسلام یو نسخه ورکړه او دا نسخه په اړه کې د شرطونه ویل چې دا شرطونه نه بیا خبره ختمه ده بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا وی چې قریشان خو بیا مونږ یو بیا نبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بل خبره وکړه بیا دا خبره وکړه وی دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې ده دغه مبارک الله تعالی درې خبرې کړې دي درې خبرې په بل چا کې دي هغه سړی راته وخایي وی یو خبره دا چې اذ هما فی الغار د نبی له صلوات والسلام سره د هجرت مرګره
او د مشکل مرګره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی په غار کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره بل مرګره نو د پاسې زه خو نه مزه سره نه راغله نو تاسو سره سوکشته بیا اذ یقول لصاحبه دا د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره دی قران په د باندې گواه دی چې د امام او تاسو ټول مرګریو خو دا ما وستا په ملګرتیا قران گواه نه دی د په ملګرتیا قران گواه دی دا څه بل څوک چې قران په گواہی کوي درېمه دا چې ورته وی چې لا تحزن ان الله معنا مې یریږه الله زموږ سره دی نو اول پیغمبر دی او بیا سره ابوبکر دی د پیغمبر نه پس خو ابوبکر دی نو کله ابوبکر نه بغیر بل څوک نه پر آیات کې باغی خلق خاموش بل یو کس ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یا بل یو کس دغه پاسې دو هغه وی خلکو چې تاسو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه امیر کوي او بل سره امیر کوي نو دا راته وای چې هغه بل سره بیا مانځه ته مخکې کیږي کنه وای او مانځه ته خو باغ مخکې کیږي چې څوک امیري مونږ باغ کوي دا خو زمون په وطن کې د فقه یو کتاب راواله د مولوی صاحب سره د فقه ټول کتابونه ور سره دي د کنز نه نیولې تر د هدايه پورې او د شامی پورې او د بحر پورې او د بدایع او صنایع پورې چې کوم کتاب رااله نابد توحید جمعې مونږ بسوک کوي وی سلطان به کوي حکمران به کوي یا به داغه نائب کوي چې هغه مقرر کړی وی جنازه به څوک کوي وی دا به سلطان کوي دا به حکمران کوي یا به هغه څوک کوي چې هغه مقرر کړی وی دا اختر مون به څوک کوي وی دا به سلطان کوي حکمران به کوي یا به هغه څوک کوي چې هغه مقرر کړی مونږ ته د موږ مسلې ټول نه دي معلومي د موږ مې ته درې مسلې وکړې خدای درې مسلې یاد ساتي یو د موږ مسله مې ته دا کړې و چې صلات خوف څه ته وي د یاري په وخت کې د جنگ په وخت کې موږ د قران پاغي گواه ده دا د موږ مسله و وایي په خبره باندې کنه نو دا یو مې راته د بل وکړې په دې منځ کې بل مسله کړې و هغه ته یاد ده هغه څه و د موږ دیمه مسله دا هغه د خلکو نه یې رښتو دا ډېر سوالونه درته جمع شو بیا به څه کوي بهر حال بادشاہ حکمران دا به ما وی ابو بکر صدیق به مانځه ته مخکې کوي کنه به مخکې کوي نه وی چې کوم سړی امیر کې د ابو بکر نه علاوه نو هغه به مانځه ته مخکې کېږي که مونځونه به ابو بکر صدیق کوي وی نه چې امیر هغه مونځونه به هغه کوي نو پیغمبر علیه السلام خو ابو بکر صدیق مخکې کړی و نو چې پیغمبر کوم سړی مخکې شي نو تاسو کې داسې څوک شته چې هغه ته وایي چې راوروسته شه نو خلکو یو به ته وکتل وایي یاره د دې خو جواب نشته واقعي خبره ده چې که مونږ بل سړی امیر مقرر کړو نو بیا خو ابو بکر صدیق له مانځه نه راوروسته کېږي او هغه به مخې ته کېږي او هغه خو د نبي علیه الصلاة والسلام په موجودګۍ کې مخکې مونځونه کړي دي بس پته ولګېده چې ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی او نبي ابوبکر صدیق له لاس ورکوي راشه ته زما امیر شي بس بیا بل مهاجر راغی بیا انصار راغله ټولو بشه سوا د حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه هغه هلته ناستو هغه به زه نه کوم امامت زه نه کوم د چا ابوبکر صدیق بیعت نه کوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیعت نه دی کړی پوهېږې په خبره باندې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق بیعت نه کړي دا مجلس چونکه عام مجلس دی کدا صرف علمی مجلس وینه ما دلته یو بل سوال هم کو استاد نه او تاسو نه ځکه نه کوم چې بیا به دغه په جواب باندې عام خلک کوی نشي بیا به راته لانجه جوړ شي کني دې لګي ډېر هم بحث دی ډېر هم بحث بهر حال ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو بیا جلال د نبی صلی الله علیه وسلم د دفن خبره شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د دفن کېدو ما ټول نه ولنه خبره دا و چې غسل ورکو کو ورنکو غسل خو به ورکو چې غسل ورکو نو کپڑے د نبی صلی الله علیه وسلم د څنګه وباسو دا جرأت بسوګو کی د نبی صلی الله علیه وسلم نه کپڑے لري کی بیا خلکو دا وی چې راځي داسې چل به وګو چې هم په کپړو کې به له غسل ورکو نو په کپړو کې نبی صلی الله علیه وسلم له غسل ورکو کپڑے ته نه استل نه دي بیا په غسل کې څوک شریکو د نبی صلی الله علیه وسلم نږدې خلکو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دو زامن دي وایي په خبره باندې قسم دی او فضل ابن عباس دی بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی بیا د نبی صلی الله علیه وسلم یو آزاد کړي شوی غلام دی شقران دا کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غسل کې شریک د نبی صلی الله علیه وسلم په غسل کې شریک دي چې غسل ورکړ بیا یو دوه کپڑے راوړې شوې سحولیه کپڑے دي سپینې کپڑے دي هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دفن کو دوه کپڑے وي یو د صادر په ځای یو د لنګ په ځای بس په دې کې نه پګړې و نه پکې دای نه علاوه بل څه دستار او یاد اساس نه پکې نه و دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن بیا دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم له قبر په کوم ځای کې وکړو په دې کې خبره شروع شو خبره دار علی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم
پیغمبر په کوم ځای کې وفات کیږي نو دا ځای داغه د قبر د پاره دا ځای داغه د قبر د پاره بس نبی له صلوات والسلام په کوم ځای کې دفن شوی کوم ځای کې د نبی له صلوات والسلام بستر پرته و هم دا ځای د نبی له صلوات والسلام د قبر د پاره دی بعد نبی له صلوات والسلام هغه بستر لري کړه او حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ د قبر په کنستلو ډیر زیات ماهر نو بعد بسم الله کړه او قبر یې وکنست او قبر چې وکنست نو قبر دا شکه چې هغه قبرونه دوه قسمه دي بلکې ځینې خلک په بعض علاقو کې درې قسمه پکې شته یو هغه لحد دی اول داسې کنده وکنسته نو بیا دا دی چې قبله طرف ته پکې یو بل دنه پکې وکنسته دی قبله طرف ته پکې بل یو دنه پکې یو طرف ته وکنده ته لحد یو ته وی شق معنا دا چې څنګه مې دا وکنسته نو داسې په دې منځ کې بدل تا ورکوټه غونډه داسې بل وکنسته مو دې کې به مړې کېدم او دې کې به د پاسه بیا په ګټه مټ کېدم بعض علاقو کې داسې چې بالکل دې کې بل نه دی خدا کنده وکنسته او په دې کنده دلته پکې مړې کېده او د پاسه به داسې درګي مرګ کېده او د پاسه به داسې د خاور لغه جوړ نو دا دوه درې قسمه نو د نبی له صلوات والسلام لپاره لحد جوړ شوی دی حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه د نبی له صلوات والسلام لپاره لحد دا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا و ډیره بعد د خبره د جنازې رااله جنازه د نبی له صلوات والسلام څنګه کیږي د نهي په ورځ باندې د ګل په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د نهي په ورځ باندې ټول ورځ په دې کې تیر شو چې د نبی له صلوات والسلام جنازه نبی له صلوات والسلام چې په خپل کمره کې پروت دی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کوټه ده په دې کې نبی له صلوات والسلام پروت نو بس صحابه کرام 15 کسا شپږ کسا کوټه غټه نه ده ډېر خلک پکې نه راځي او دی نبی له صلوات والسلام در آیستو روادار نه چې نبی له صلوات والسلام بار داګه تر وباسي نو دنه خلق ورزي او لګ خلق ورزي 15 کسا شپږ کسا 8 کسا 10 کسا ورزي او ځان له منځونه کوي ممکن ده چې بلې کې چا جمع کړي یعنی د دین انکار نه کیږي خو عام خلکو دا خبره کړې ده چې نه د نبی له صلوات والسلام جنازه په دې طریقه شوې ده چې بس خلک ورننوتی دي او هغه جمع ځان له منځونه کړي ځان له جمع کړي ده ځان له جنازه ځان له کړي ده جمع یعنی ضروري پکې نه ده چې هر سړی هر ډله چې ورغلي ده نو هغه نه سړی مخکې شوی دی دا څنګه ده شوی خو دې نه انکار نشي کېدای چې ممکنه چې کسان داسې ورغلي چې هغه یو کس مخکې کړي وي نو دا انکار نه دی پکار خو د دې نه انکار وکړي چې عمومي تور باندې یو جنازه نه ده شوی بلکې ډلې ورغلي دي او هغه جنازې کړي بیا به ډله وروته او بیا به بل ډله لاړه بیا به ډله دنه ووته بیا به بل ډله دنه وراله سړی چې کله ختم شو څومره سړی چې هغه موجود او هغه جنازه وکړه نو بیا د زنانو نمبر شروع شو بیا به زنانه ورنه وته او هغه به جنازه کوله بیا د زنانو دور چې ختم شو بیا ماشومان واړه بیا وړول د اجازه ورکړو چې واړم دنه نه وځي او هغه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د جنازې د سلسله د نهي په ورځ دا ټول ورځ دا د جنازې د سلسله روانه او بیا د ماسوتن بعد د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شوه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وې ما چې د ګینټو د بیلچانو دا کړنګ کړنګ واورید نو زه پوه شوم چې اوس خلک د نبی صلی الله علیه وسلم د دفن تنظیم کوي دغه هغه مخکینه خبره بیا راځي نسبه من اهم الواجبات امام او خلیفہ مقرر کول چې دی دا من اهم الواجبات دا په واجباتو کې ټولو نه ډېر اهم واجب دي ولذا قدموه على تدفين صاحب المعجزات د نبی صلی الله علیه وسلم په تدفین باندې د ټولو نه اولنې خبره چې را مقدمه کړه او را مخکې کړه تدفین رستو کو او د نبی صلی الله علیه وسلم د تدفین نه چې کومه خبره ډیره زیاته هم صحابه کرام هغه را مخکې کړه هغه صدا هغه دا خبره ده چې ځان له امیر مقرر ول پکار ځان له خلیفہ مقرر ول پکار د دې وجه د خلیفہ نه بغیر او د امیر نه بغیر دا ژوند د جاهلیت ژوند دی دغه برته یو مختصره خبره بل مو کما دا د بیعت خبره خلق کوي یره جی بیعت پکار دی یو پیر صاحب سره بیعت پکار دی اصل بیعت چې صحابه کرامو کړی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو هغه د خلافت بیعت دی یا د جهاد بیعت دی نبی له صلوات والسلام چې بیعت کړی دی چې خلک مسلمانان شوي دي نو لاس کې لاس ور کړی بیعت کړی دی دا بیعت د ایمان بیعت دیمه بیعت دا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره خلکو په بیعت الرضوان کې کړی دی دا شجرې لاندې په حدیبیه کې هغه یو هنګامي غونې صورتحال راغی چې خلک تلی عمرې له او ناس په خبره د دې راغله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلکو شهید کو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ما خدای سره عمرې لرا وستي او خپل عمرې لرا غله اوس به ناشنا خبره دار راځي موږ له سړی مړ کو نو اوس خو به جنگ لږ راځي جنگ د بار اوس نه بیعت
نو دا بیعت د دې علاوه نبی علیہ السلام په بدر کې دا بیعت نه اغسته، په احد کې نه اغسته، په خندق کې نه اغسته، په تبوک کې نه اغسته. په نورو موقعو باندې په دې خبره ځان پوهول غواړي. په نورو موقعو باندې نبی علیہ السلام جهادونه کړي دي، خو د جهاد لپاره دا قسمه بیعت خلکو نه دی اغسته، ځکه چې هغه خو د جهاد لپاره د مخکې نه به تیاري وه، دا خو د جهاد تیاري نه وه، دا خو عمرې له تلي، ځکه دا بیعت راغی. دې بیعت نه بعد بیا د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد چې کوم بیعت راغلی دی هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره راغلی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه دی، دا یوازې استاد نه دی، دا یوازې مرشد نه دی، دا یوازې لارښودونکی نه دی، بلکې دا حکمران دی. چې څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود دی نو بل چا لپاره بیعت کول حرام دی. بیعت حرام. دا حدیث دی باقاعده، من بايع رجلا من غیر مشوره من المسلمین، چا چې د یو سړي سره بیعت وکړو چې دا خو زما امام شو، مسلمانانو سره مشوره نه ده کړې، نو فلا بیعت له، دا بیعت نه دی. او یو حدیث کې راځي تغرت ان یقتلا، فلا بیعت له ولا للذي بايعه. دا چې کوم سړي بیعت وکړو د بیعت هم غلط دی، او چې دا چا سره وکړو د بیعت هم غلط دی. او بلکې نبی علیہ السلام فرمایي تغرت ان یقتلا، دا خو د وجلو لایق دي. یو سړی شته او لګیا د بل لپاره بیعت کوي، یو سړی موجود دی او دا په موجودګۍ کې د بل لپاره بیعت کوي. نو دې دوه پهلوګان دي. یو مې دا خبره کوله خیر دی، په دې کې به زما سره اهل علم اختلاف کوي، او زه اختلاف ته بالکل خوشحالېږم د علم په بنیاد. یو چې سړی د علم په بنیاد د ډاکټر سره به ډاکټر اختلاف کوي که انجینیر به ورسره کوي، د وکیل سره به وکیل اختلاف کوي که دکاندار به ورسره کوي. یا لکه خو چې د هغه میدان سړی نو اختلاف به کوې که نه، د هغه میدان سړی نو اختلاف کوه، خو چې د هغه میدان سړی نه ما انجینیر راوستی دی چې دا کور جوړ کړه، دا بلډنګ جوړ کړه، دې دا نقشه جوړه کړه. او دلته یو سړی دی چې هغه لګیا دی، هغه ګډې بیزې اخلي او خرڅوي، او هغه ورته وایي دا نقشه خو دې غلطه ده، زه په دې پوهېږم دا غلطه ده. نو ته به هغه انجینیر به ورته څه وایي چې که ته د ګډو په اخیستو او خرڅولو کې ماهر یې، نو زه به خیر دی په هغې کې غږ نه کوم، خو په دې کې ته غږ مه کوه، مهرباني وکړه، ته په خپل کار پوهېږې او په دې زه پوهېږم. نو زما مطلب دا دی چې دا بیعت په کار دی، خو د بیعت ځای یې خطا کړی دی. یو سړي په استنجا کې خلکو د علماو لیکلي دعاګانې، اگر چې حدیث کې دا دعاګانې شته نه، خو یو سړي په استنجا کې هغه دعاګانې ورته ویلې چې خولې ته اوبه واچوې، نو څه به ویل چې پوزې ته اوبه واچوې، نو په هغې کې به ویل چې خدای پاکه په ما د جنت بوی راولي، اللهم ارحني رائحة الجنه، خدای په ما د جنت بوی راولي. نو هغه زبرګ لګېدلی دی، هغه هلته استنجا کوله او په هغه وخت کې وی اللهم ارحني رائحة الجنه، نو هغه بل پورې خاندلي، نو هغه ورته وی خاندې را پورې سله، خو مطلب خو دواړه یو دی، خو ځای مې لږ خطا کړی را خطا کړی. نو دا ځای به خطا کوې نه. بیعت چې دی د بیعت مطلب د امام سره بیعت دی، د خلیفه لپاره بیعت دی. تا د بیعت نه راوسته، تا بل ځای کې بیعت شروع کړو او د هغه خلافت هغه مسله ده بالکل یې راکړه، هرې خبره ختمه کړه، هغې نه پوه نه شوې په هغې خبره. دا خبره غلطه ده. دویمه خبره درته دا کو چې یو سړی موجود دی، نو د هغه په موجودګۍ کې بل سړي لپاره د دوو کسانو لپاره بیعتونه نشته. دا د ولیعهد تصور په اسلام کې نشته. دا د ولیعهد تصور دا په اسلام کې دا تصور نشته. یو سړی موجود دی، لکه زه بادشاه یم، فرض کړئ زه نه کوم بادشاهي، نه وډونو ته ودرېږم، که ودرېدم چې رانه کې ووټ وکړئ، دا کار نه، دا چې کوم کار کوم ته ما پېژنې، دغه کار کوم، دا ته معینې همدا کوم. خو هسې ویم چې یو سړی حکمران شي او هغه وایي چې هلکه زه حکمران شم، نو زه به یم نه، او چې زه نه یم نو زما نه پس به زما زوی او دا زما ولیعهد دی، د ده دپاره هم بیعت والی. دا د رومیانو کار دی، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. حضرت عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ مروان ته ویلو چې کله یزید دپاره بیعت اغسته، هغه ورته ویل تلک هرقلیه، دا د رومیانو خپ پیښې شروع کړي. دا کومه طریقه ده؟ پلار به ژوندی او د زوی دپاره به بیعت لري. کله به یو سړی د بادشاه کېدو نه، دا خو د بادشاه کېدو نه مخکې بیعت شو، ولې د رومیانو طریقه شوه؟ په دې خبره ځان پوه کړه. زه چې دلته په کرسۍ ناست یم، په کرسۍ ناست او کرسۍ پرېږدم نه، او بیا تا ته ویم چې دا زما زوی دی، د دپاره شا به بیعت وکړې، نو دا حکمرانی چې ده د حکمرانۍ لایق کېږي سړی د بیعت په نتیجه کې، که نه دا بیعت د حکمرانۍ په نتیجه کې کېږي. دواړه خبرو په منځ کې فرق دی. یا لکه دا اولاد او دا بچي چې سړي کېږي، نو دا د نکاح په نتیجه کې کېږي، که نه مخکې اولاد وشي او نکاح بیا وروسته تړي. نو نکاح مخکې ده که بچي مخکې دي؟ نکاح مخکې ده.
نو د نکاح چې مخکې او د هغې نه بعد کوم بچي وشي نو دا بچي جایز بچي نکاح مقدمه ده نکاح د دې بچو لپاره بنیاد دی نو داسې دا بیعت چې دی دا د حکومت دپاره بنیاد دی د سړي حکومت ولې جایز دی ځکه د دپاره بیعت شوی دی دا معنا نه ده چې په کرسۍ مخکې کېناستو او بیعت به وله خلک وروستو کوي نو دا په کرسۍ په کوم دلیل کېناسته دا په کرسۍ ولې ناستی دی نو چې ته وایې د دپاره وروستو بیا بیعت کېږي نو مطلب یې دا دی د کرسۍ د کېناستو نه مخکې بیعت پکار دی او بیعت دا پکار دی چې امام نه وي نو بیا به بیعت کېږي چې یو امام موجود دی نو د بل امام دپاره به بیعت نه وي دا د دیني مسلې دي په دې مسله ځان پوه کړي اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دپاره چې بیعت وشو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخکې خلیفه شوی نو بیا بیعت وشو نه مخکې بیعت وشو نو بیا خلیفه شو بیا چې خلیفه شو راغی جماعت ته نو خلکو ته وی چې هلته په هغه سقیفه بنو ساعده کې چې کوم خلکو زما بیعت کړی نو هلته خو ټول خلک نه و اوس به زه هلې خلافت اعلان کوم او زه به هلې خلیفه یم چې دا د مدینې منورې دا ټول مسلمانان د عام دنیا مسلمانانو ټولو په دې مدینې منورې به مسلمانانو اعتماد دی په دې باندې به هم لږه غوندې خبره وکړو دا ډایرک انتخاب او انډایرک انتخاب بالواسطه او بلا واسطه خلک موږ نه تپوس کې د اسلام طریقه د انتخاب څه ده بالواسطه که بلا واسطه زما په نس دواړه طریقې ټیک دي دواړه ته بالواسطه هم ټیک ده بلا واسطه هم ټیک ده ډایرک انتخاب هم ټیک دی او انډایرک انتخاب هم ټیک دی ډایرک انتخاب ته څه ته وایي صدارتي نظام ته صدارتي نظام پیژنې کړه لکه په امریکا کې چې دی لکه اوس په ترکیه کې را روان دی لکه په ایران کې چې دی نو دا صدارتي انتخاب دی یو سړی صدارت دپاره ودرېږي او د ټول ملک خلک د هغه دپاره ووټ ورکړي بس صدارت ووټ چا وګټو هغه به صدر وي چا ونه ګټو هغه نه انډایرک انتخاب دا دی لکه پارلماني نظام پارلماني نظام دا دی لکه زمونږ د وطن دا نظام یا لکه د برطانیې نظام یا لکه د هندوستان نظام هغه دا دی چې خلک به عام خلک به قومي اسمبلی ممبران او د صوبایي اسمبلی ممبران منتخب کړي او دا د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبران به ولګي دا به څوک منتخب کړي دا به وزیر اعظم صوبایي والا به صوبایي والا منتخب کړي او مرکز والا به مرکز والا منتخب کړي نو دا انډایرکټ دی زما په نسبت باندې دا دواړه طریقې ټیک دي اگر چې زه د دې قایل یم چې دا صدارتي او دا ډایرکټ انتخاب چې دی دا ډایرکټ یا دا صدارتي نظام چې دی دا زما په نسبت باندې شریعت ته لږ زیات نږدې دی دا شریعت ته لږ زیات نږدې دی او دا بل چې دی دا نسبتا دې ته د غیر شریزم نه وایم یو خدای چې تا ته ویل د مونږ پر وطن کې دا سکیږي دا څنګه دی دا خو سره به هوخه سره سم دي چې پاتې دی لاسوخه د دې سم دي چې لا د یو خبره طریقه راته ویم دا ټول درس ها تنها ما داغ شد بمب کجا نه هم دا ټول لسانه د خپل پورې ارس زخمی دي زه په دې لا باس نه کوم زه خو تا ته اصولي بحث کوم چې بیا خامخا په دې باندې چې یاره د طریقه به صحیح او څنګه به کېږي او دې کې څه کمی دی او څنګه به کېږي او کمی څنګه راغلی دی او کمی به هغه بیا اوږده ځان له بحثونه دي په دې وخت کې زه تا ته صرف دا وایم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا انتخاب چې وشو که نه نو دا دې ته ډایرک انتخاب هم ویلی شي او انډایرک هم ورته ویلی شي ولې ځکه چې اول په سقیفه بني ساعده کې چې کوم مشران راغلي اول مشرانو د ابوبکر صدیق بیعت وکړو رضی الله تعالی عنه بیا چې دی دوباره بیا په منبر کې ناست او خلکو ته وایي چې هغې خو زما انتخاب وکړو خو د عامو د مدینې منورې عامو مسلمانانو خو نه دی کړی نو که د عامو مسلمانانو په خپله خوښه بیعت وکړو نو زه به خلیفه یم که نو زه به نه یم خلیفه نو بیا د مدینې منورې عام مسلمانان راله او هغې بیعت وکړو اوس به ته یو سوال کوې چې د مدینې منورې نه بهر خو مسلمانان اوسېده دا خو د نبي علیه صلات وسلام حکومت خو هغه یمن ته او بحرین ته او هغه شام حدودو ته رسېدلی دی نو دا ټول دنیا دا ټول عرب چې څومره مسلمانان په هغه زمانه کې وو هغه ټول په مدینه کې نه اوسېده نو هغه ټولو خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیعت ونه کړو نو دا څنګه د مسلمانانو امیر شو بیا نو ما تا ته وایي دا هغه انډایرک انتخاب شو انډایرک انتخاب دا شو چې د مدینې منورې چې کوم خلک دي ګورې د نبی علیه صلات وسلام د وفات نه بعد چې په مدینه منوره کې کوم خلک دي صحابه کرام په مدینه منوره ډکه ده دا مدینه منوره خو د بدریانو نه ډکه ده د بیعت الرضوان والاو نه ډکه ده د بیعت عقبې والاو نه ډکه ده 10 مبشره پکې موجود دي مهاجرین اولین او انصار اولین پکې موجود دي د بدر صحابه پکې موجود دي نو دا خو د نبی علیه صلات وسلام ټول صحابه په دغه وخت مدینه منوره کې دننه موجود دي کنه چې دا موجود دي نو په دې صحابه باندې د باقي د ټول مسلمانانو د دنیا په دې صحابه باندې اعتماد دی دا اعتماد داسې دی
چې کتل د ټولو خلکو نه ووټ والي نه به ووټ هم دغه د مدینې د ټولو صحابه ولا به ورکړي ښکاره خبر دی د مدینې د صحابو نه د پیغمبر نه چار چاپېره او د پیغمبر د تربیت لاندې کوم خلک پاتې شوي دي ظاهره خبره ده د هغې په ځای خو به هغې بل چاله ووټ نه ورکوي نو خبره دا ده چې دې خلکو باندې اعتماد وګویا کې دا داسې ده لکه دا چې ستا د قومي اسمبلۍ ممبرانو دا ټول او دوی دا انتخاب لہذا دا اعتماد دی او دا اعتماد تر اخره پورې و دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په انتخاب کې دا اعتماد و بهر نه د اوسه پورې چا اعتراض نه دی کړی زه دا ځکه وایم چې که تاسو وایئ چې د بهر نه اعتراض نو د مدینې منورې نه بهر چې کوم خلک دي او مسلمانان دي دا ټول تاریخ لټ پلټ کې زه چیلنج کوم دا ټول تاریخ لټ پلټ کې او دا وګوره که دا چا ثابته کړه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په انتخاب باندې د بهر نه اعتراض شوی چې یاره دا موږ ته دی منظور د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په انتخاب باندې اعتراض شوی چې دا موږ ته دی چې ته پته ولګېده چې د مدینې صحابه ابوبکر صدیق امیر کو موږ ته ابوبکر صدیق منظور دی چې ته پته ولګېده چې د مدینې صحابه او عمر فاروق امیر کو موږ ته عمر فاروق منظور دی چې ته پته ولګېده چې حضرت عثمان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مجمع موږ ته منظور لہذا دا خبره بنیادی ذهن کې کېنوي چې دا انتخاب په دې طریقه وشو دویمه خبره په ذهن کې دا کېنول غواړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا خطبه ویله پاسېدنه خطبه ویله او په خطبه کې دا خبره وکړه چې ایها الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فاطیعونی ما اطاعت الله ورسوله وان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم اے خلکو زه په تاسو باندې امیر شوم زه د امارت دپاره ما ځان پیش کړی نه دی دا ته ما ویلي و ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټوله مناظره کې چې په سقیفه بني ساعده کې څومره مناظره او بحث شوی نو هغه بحث کې دا خلک خاموش ابوبکر صدیق رضی الله عنه خاموش ناست د غږ نه کړ خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړي ما دا شوق نه چې زه د امیر شوم قد ولیت علیکم زه په تاسو باندې مشر شوم والی مقرر شوم حکمران مقرر شوم ولست بخیرکم د تاسو نه غوره نه یم غوره ځان وته هرنګ غوره دی او کسر نفسي کوي ځان کم ګڼي بیا وی فاطیعونی ما اطاعت الله ورسوله اوس به ما خبره منه سو پورې چې ما د الله او د الله د رسول خبره منله کما د الله او د الله د رسول خبره منله دی چوکاټ کې او په دې چترې نظر لاندې ومه نو بیا به ما خبره منه او وان عصيت الله ورسوله فكم ذاك ما ده الله وده الله ده رسول الله حدودنا قدم اخواتنا فلا طاعة لي عليكم بیا ما اطاعت پتا سره لازم نه ده نو اطاعت د امیر لازم ده خو ال لازم ده چې امیر به د الله او د الله د رسول اطاعت کوي چې امیر د الله او د الله د رسول د اطاعت نه ځان آزاد ګړي نو مسلمانانو باندې هغه په دې وجه باندې اطاعت ادي موږ نه بیا د حدیث او د آیت په بنیاد باندې اطاعت نه غواړي دا شی اطاعت نه په برتانیې او په امریکا کې هم دخل کوي هغه د آیت او د حدیث په بنیاد نه کیږي هغه د اصول په بنیاد کیږي څه کچھ لو کچھ دو په بنیاد باندې کیږي ته ما نه دا کوو زه بدل ادا کوم دلته اطاعت چې ده هغه د ثواب په بنیاد باندې ده د ثواب په بنیاد به اطاعت علی په مسلمانای کې چې هغه د الله او د الله د رسول اطاعت کوي دویمه خبره بیا ده چې حضرت عمر رضی الله حضرت صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو بیا داغه نه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو حضرت عمر څنګه خلیفہ شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا نوم پیش کو به زړه د نوم پیش کوم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نامزدګي په اسلام کې شته کې نشته وای شتم پکې او نشتم پکې څنګه پکې شتم او نشتم پکې ما یو الګه خبرې په اسلام کې شته کې نشته خبرې وای شتم او نشته ها شیرونه په اسلام کې شته کې نشته وای شتم او نشته شیرونه خو غانو ته موي کنه غانې په اسلام کې شته او شیرونه خو هغه ته موي کنه چې پیغمبر علی السلام او صحابه ویل نه پکې شته کې نشته نو خبره ته موي رښتیا خبره نو رښتیا خبره پکې شته او خبره خو دروغ ته موي خبره خو چغله ته موي خبره خو کنزل ته موي دا کنزل خبره دي کنه دي نو دا په اسلام کې شته نو وایا دا چې نامزدګي په اسلام کې شتم او نشتم پکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل ځان نه بعد خلیفہ نامزد کړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورورو زویو وراریو د ترزویو او خیو زومیو سخریو کیو قبیله مې ونوا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بنو تیب قبیله نه ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د بنو عدی قبیله نه ده قبیله جدا جدا دي
نو دا نامزدګي بیا دا نامزدګي چې وشوه په دې باندې ابتدا کې خلکو لغونه تحفظات اعتراض نه و تحفظات دا و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا د سره بجون څنګه تیرو دا ډېر سخت دی دا خو لکه دا چې د سختي معمولی خبره راځي او سر دی وام نو دا غواړو د سره بل خبره مانی نه د سره څنګه ژوند تیرو کوړه به سهار وخت په لاس کې ټول عمر به خلک دبي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ګوره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زکه سختو چې پیغمبر علی السلام موجودو نو په سر کې څوک موجودي کنه نو لاندې سړی بیا محسوسي چې زمره د سر سړی شتا بیا چې نبی علیہ السلام نو زه موجودو نو بیا به اجازه ذمہ داری خو زمانه ده نو بیا د او چې د ذمہ داری ټول د په سر راشي نو د خپل سختی په خپل را کنټرول کی نو د سختی به تاسو د لپاره مفید دی او د سختی به د مشرکانو د خدای د دشمنانو او د خدای د دین د دشمنانو خلاف وي بیا دا به بیا د مسلمانانو خلاف نه دا به د منافقانو خلاف وي مسلمانانو سره به بیا نرمي او بیا یقینا حضرت عمر رضی الله د دین علاوه په حضرت عمر د نور چا اعتراض نه د مدینه خلکو اعتراض وکړو نه انصار وکړو نه مهاجرین وکړو نه د هغه مدینه منورې نه بار خلکو نو دا نامزدګي ټیک ده خو د دین علاوه داسې نامزدګي چې زه به یم نو بیا به زمانه پس زما زوی زه خپل زوی نامزد کوم دا په اسلام کې کوم نه رااله دا چا کړی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا چې چلو هغه چې کله شهید شو او وفات کېده نو هغه د شپږو کسانو شورا مقرر کړه دا شپږ واړه کسان 10 مبشره وکړو بیا خلکو ورته وی چې استاد زوی عبد الله ابن عمر ډېر لوی سړی دی دا ته هر سړی نه ښکاري چې استاد زوی دی دا ډېر زیات پوهه دی دې پرې کسانو کې مقرر کړه هغه نه دی پکې نه مقرر بیا وی چې یا خامخا اوس دا یوازې ټول استاد دا ورته به چا خبره خو به منې دا زوی دی پکې کېنه و پرې شورا کې پرې شپږو کسانو کې نو چې ډېر زیات اصرار خلکو وکړو نو وی زوی به پکې کېنو خو په یو شرط وی څه وی دی به ووټ ورکولی شي خو ووټ به اخیستی نه شي وی ووټ به ورکولی شي خو ووټ به اخیستی نه شي نو چا ورته وی چې دا پابندي پې ولې لګوي چې دله به خټو ووټ نه ورکوي وی نه دله به ووټ وی دی خو د ښځې د طلاق په چل نه پوهېږي دی د حکومت په چل څه پوهېږي وی غور یې وله ورکړو حضرت عمر داسې سړی حضرت عمر تاریخ به ګورې خامخا د حضرت عمر رضی الله عنه سیرت وګوره که نه د حضرت عمر رضی الله عنه سیرت چا نه کتلی که نه نو زه یم د مسلماني هسې مسلماني خو مسلماني ده یا لکه مچۍ پېژنې مچۍ اوس خو سرې مچۍ شته که نه او چې دا موسم یخ شي نو دا سره مچۍ بیا شي چې ژېړدی هغه لشن هغه بیا څه شي او یا ماکو غونته کې شي نو ماکو هم مچۍ ده نو داسې ماکوان غوندې مسلمانان به وي بیا چې د حضرت عمر د خوی نه خبر نه وي خاصې به ورته په ښکاره رنګ به یې د مچۍ خو یي به ماکو ټک به نه شي ورکولی چاله چې ټک ورکولو والا سړی دی جوړی که نه نو حضرت عمر سیرت به پرې ګورې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی ده خو ښځې له په حیض په حالت کې طلاق ورکړي وی چې یو سړی د طلاق د مسلې نه دی خبر دا به د مسلمانانو امیر جوړېږي وی ده ته وویله امیر ته هغه غریب نه یو غلطي شوې وه او هغه وله حضرت عمر رضی الله عنه بلکل هغه د اخره پورې وزغلو وی نه دا پکې نه دا به پکې نه ګوره د خپل زوی په باره کې په ژوندونې باندې داسې چلو عبد الله ابن عمر سره عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره د ده خان نو دی داسې صحرا ته لاړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحرا ته لاړ چې ویې کتل نو د اوښانو ته داسې ساربه ښکاره شو وی دا ساربه اوښان د چا دي وی دا چې د عبدالله دي د ستا د زوی یا عبدالله ساربه د دې نور ولې نه سربېږي چې زما د زوی دا سربېږي خلکو ورته وی چې یاره راوغوښته بیا خانه ستا د اوښان خو ډېر ساربه دي او د نورو خلکو د اوښان خو خوار دي دا ولې هغه وی یاره جی بس زه ساتم خیال یې ساتم دی بې خیال وی نه داسې چل به نه وي وی دا به داسې چلي چې ستا اوښان رواني یو ښه ورشوي یو ښه چمن او چراګای نو خلک به یو بل ته وایي چې هلکه بچې خپل اوښان دلته مه ساتئ دلته د امیرالمؤمنین د زوی اوښان به وساتي دا خو زموږ سابیاق صاحب دی دا خو زموږ د امیر صاحب زوی دی د ده د اوښان به مخکې بیا چې د اوبو نمبر راشي نو خلک به وایي چې خپل اوښان رستو کې خلکو به داسې ویلي او ستا اوښانو له به یې مخکې اوبه ورکړي نو ستا د اوښانو د امیرالمؤمنین په وجه باندې ده وی دا نه دا راوړه دا به چې د نورو خلکو په شانې څومره اوښانو د هغې او د دې قیمت چې ولګوه زیات قیمت په بیت المال کې دننه زیات قیمت بیت المال کې دننه کوي دا نه شي کېدی دې زامنو له دوه زامن دی هغه
د عراق نه دا غزه گورنر ولا پیسې ورکړې وي دا پیسې مرکز له اوسه بیا ورته دا پیسې وړه خو دلته به سامان والے اول ته په مدینه کې خرج کړي نو غټه بزان نه والے او پیسې په بیت المال کې داخلي کې نو هغه دا چې چلو کو چراوړه غټه ولا ورکړه حضرت عمر رضی الله عنه دا چې چل مو کوي ها وې د مدینه گورنر د بل چا سامان له پیسې ورکړي وي غټه په وکي د امیر المؤمنین سامان له پیسې ورکولې راوړه لا غټه په بیت المال کې داخله کې هغه وی یاره جی مونږه خو سامانونه راوړو تکلیف اخر هغه عبد الله ابن عمر خو لګونه حیا کول هغه عبد الله لګونه راو تر نیک شو هغه امیر المؤمنین زړه دا پلار زړه خبره وی وای وی کدي شي تاوان کړی پر تاوان کې به شریکوم کنه وی او شریک به نه چې په تاوان کې شریک نه بغټه کې ولې نه شریکو حضرت عمر ته نور خلق وی سړی ډی خبره کوي کنه چې بغټه کې شریک نه په تاوان کې شریکه بغټه کې څنګه نه شریکه وېزه بس نیمه غړل در کوم مزنه بیا نیمه وته واسطه او نیمه بیا په درته دا عبد الله ابن عبید الله ابن عمر یو لور و معشومه نشي تلاله خواره غونته کوي حضرت عمر فاروق دنو په لار تیر ده ویله کله لور خو دی غن وسیده ددن وسیده کنه د زوی لور ده ویله کله لور د نشي خواره د جوړه ولا ورکو کنه نو هغه امیر المؤمنین خو د تاسو وظیفه راکې نو هغه خودم رلې چې هغه باندې د دې له دومره سور کم نو هغه یوازې وظیفه ته مکنه خو ځان له مزدوریم کوه کنه لا لور دې دومره معشومه خواره ده نو ځان له مزدوریم کوه کنه یوازې سرکاري وظیفه ته هم کې د سرکاري تنخواه ته ناشته دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له نو د مبارک به یو سړی ما تر پاسي وی بچي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې نامزد کړو نو زم نامزدګي کوم او یا به وی چې د شپږ کسان مقرر کړیو ها شورای مقرر کړی تاسو کې به یو سړی خلیفہ نو زم 15 شپه نجید حضرت عمر غوندې خوې په ځان کې پیدا کا نو زبر پر سر وګرځوم بیا زبر نو غواړي دا سړی خدای را پیدا کړ بهرحال دا مې د دې لپاره د تداوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جانشینی دا ته پته ولګي د نبی له صلوات و سلام خلفا دا سلور خلفا دا خلفای راشدین سلور خلفا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ بعد حضرت علی باندې خلافت راشده ختم شو دینه بعد بیا خلافت راشده نشته دا تمام اهل سنت الجماعت عقیده ده کدا د چا عقیده نه نو دا بیا د اهل سنت الجماعت نه بار سبل سبلا وي دا بیا په اهل سنت الجماعت کې شامل نه دا د دې لپاره مې ته وی چې د نبی له صلوات و سلام چې دنیا نه ته یو نظام پرې خو دی ما او تا چې د دنیا نه زونار څه ګډوډ پاتې دي زمونږ نه خلیفہ شته او نه امیر شته او نه نظام شته په دنیا کې زمونږ څوک دي چې حدود نافذ کړي زمونږ څوک دي چې په شریعت باندې عمل وکړي زمونږ څوک دي چې په شریعت باندې فیصله وکړي لہذا دا مسلمانانو باندې فرض دي فرض ونصبه من اهم الواجبات دا د منځ او د اودس په شان فرض عمل له ډیر د شریعت مسلې دي ته معطل دي دا منځ ورته معطل له دا منځ امام ابو حنیفه رحمه الله پر جماعتونو کې اکثر لیکلي زم دا پر جماعت کې ملګری دا پر وجرو کې ولګوي پر جماعتونو کې یو چارت لیکلي چې بے نمازی کے لیے سزا بے نمازی کا حکم تاسو ته دي چې د بیلمان سړي څه حکم دی و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ویډه به او به جیل ته دننه کې نو دا امام ابو حنیفه دا چا امام دی لکه تاسو زمونږ امام دی کنه دی دا ټول امامان زمونږ امامان دي نو چې امام ابو حنیفه زمونږ امام دی دا ډبول به څوک چې دا مونږ څوک نه کوي دا په عبادت کې الګ شو باندې ګرځي چې مونږ نه کوي په روزه کې هم نه کوي په کوجه کې هم نه کوي نو دا چا ډبول دې ډبول شي دا ډبول به څوک کوي او دا جیل ته دننه کول به څوک کوي دا به اسلامي حکومت کوي نو ګوره چې اسلامي حکومت نه نو دا منځونه نیمګړي دي ښه دا ژوند د جاهلیت ژوند دی دې لپاره به جدوجہد کې دا سودی نظام دی دا د بے حیايي نظام دی دا په مغربي نظام تعلیم دی په کالجونو یونیورسيټو کې مونږ بچي لیګول ته خدای خبر سمورداري ورته خي ابل ورته ما دلته یو دوست دلته په درس کې بناس کې دې شي کنه نه راغله په جړای جړل ما ته زوی مې ولګه ګیره پرې خو دی وا منځونه به کول د یوې بجې پورې به مطالعه وکړه او بیا به نو د کېدو وسار مونږ رانه قضا کیږي او چې اسلام آباد یونیورسيټي ته مې ولګو اوس وی چې دا منځونه او روزي وي دا خو تاسو وي مسلمانانو تاسو نه پوهیږئ دا به کوم نه رااله دا اسلامي حکومت دې ته وی دا مسلمانانو چې بچي به یونیورسيټي ته لګم نه دا براله کافر کوي رااله دا چې استادان په کې دا ملک د جديد لپاره خلکو قرباني ورکړي لا اله الا الله په نوم حاصل شوی دی دا آزاد نه دی آزادۍ لپاره به د اسلام د غلبې لپاره به وسوق دي د اسلام د غلبې لپاره جدوجہد به وکړي نو زه د رښتیا وایم هغه یو علاقې په خلک وي خو د علاقې نوم نه لمه ځکه چې علاقې په خلک خبرې کول غلطه خبره ده و یو سړی وی چې د مسلې حل
د ته خیمه چې څه مسلې زبر له حل کومه نو خلک ولراله مسلې وته خو د لویدا مسله را حل کا نو ورته و جوړل وی بابا ولې دی و جوړل وی چې زه مرشم بیا به د مسلې څوک حل کوي وی زه اوس خو ته ژوندې کنه نو اوس را له حل کا وی مال ځان له چل ناراضي نو ما ته وردا څوک نه دی معلوم چې د خلافت مسله د خلک ښه واخر دعوانا الحمدلله. مولانا مودودی نه علاوه یو د مولانا مودودی کتابونه ګوري نو هغه باندې به تاسو پته لګي او د سید قطب شهید کتابونه ګوري د علامه اقبال کتابونه ګوري دا دریو کسان مې ته وګورو د دې درې کتابونه ګوري نو په دې خبره به پوهیږي په دې غم باخته شی بیا لکه ما په شان الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه